نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سومنات مندر چې په هندوستان کې و، دا یو دومره لوی مندر و چې د هندوستان د هغه وخت چې څونه غټ غټ راجاګانو، څونه غټ غټ بادشاهانو په هغه وخت کې چې په کوم بادشاهان راتل، هغوی به خپل جایدادونه د سومنات د مندر ته وقف کول، خپل خیرې جواهرات، خپل مال دولت په سومنات مندر ته وقف کول. دومره دا د هغوی لپاره عظیم او دومره دا د هغوی لپاره مقدس مندر و. خپل لوریانې به تر دې حده پورې چې هغوی به خپل لوریانې راوستې او سومنات مندر ته به یې وقف کولې چې د دې خدمت پکې هغه جنکۍ به ټول عمر بغیر د واده نه تر مرګه پورې به هغوی بیا د سومنات د مندر خدمت کو او هغوی به ودونه نه کول. او سومنات د مندر دا چت دومره دا غټ و چې دې ته به دننه د نور اقناړه هم نشوه راتلی. دا دومره غټ چت و او دومره غټ دا مندر و. کله چې سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه په هندوستان باندې حمله وکړه، نو سومنات د مندر کې چې دننه څومره واړه واړه بوتان وو هغه ټول مات کړل او بیا راغی د دې غټ بوت دې مخې ته ودرېدو. سومنات مندر کې دننه یو بوت و چې هغې ته به یې سومنات وی، بیا د هغې بوت مخې ته ودرېدو. دا بوت چې کوم دی نو 6 فوټه دا په ځمکه کې دننه او 9 فوټه چې کوم دی نو دا بوت دا له ځمکې نه بهر و. نو د هغه وخت د هغه علاقې چې څومره غټ غټ خلک وو هغه راټول شو. هغه بیا محمود غزنوي رحمت الله علیه ته وویل چې ته څونه مال او دولت غواړې هغه موږ تاله درکړو، خو دا مندر دا بوت مه غورځوه، ځکه چې کوم واړه بوتان وو هغه ته وغورځول، دا مه غورځوه. نو محمود غزنوي رحمت الله علیه چې کوم ملګري وو د هغه وخت واړه واړه ملګري څونه مسلمانانو هغوی ټول راغونډ شو او ده ته وویل چې غټ بوت خو هسې موږ غورځولی، دا ورکوټي بوت غورځولو ته ضرورت نشته، د دوی نه به کافي مال او پیسه واړو، د مسلمانانو مدد پکې وکړو. سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه ورته وویل نه، وی زه وایم چې په تاریخ کې ما خلک د بت پروش په نوم باندې یاد نه کړي، بلکې د محمود بت شکن په نوم باندې ما خلک یاد کړي. او هغه چې کوم هغه وخت کې د هغې سره هغه ترخز و هغه اوچت کو او هغه سومنات د مندر هغه خولې وواله، د هغه بت خولې وواله او چې څنګه د هغه بت خولې وواله نو د هغې نه په کلکو چې کوم جایداد او کوم مال دولت هغوی ورکړو د هغې په 100 چنده باندې د هغې نه خیرې او جواهرات راپرېوتل. هغه خیرې او جواهرات محمود غزنوي رحمت الله علیه د مال غنیمت په طور باندې واخیستل او لاړو. دا سلطان محمود غزنوي رحمت الله علیه څوک و؟ کله چې د ظاهر شاه په دور کې زلزله راغله نو د محمود غزنوي رحمت الله علیه قبر چې کوم دی نو هغه وغورځېدو، هغه وشلېدو. د محمود غزنوي رحمت الله علیه د وفات تقریبا 1000 سال شوي، نو د هغه قبر چې څومره منتظمین وو هغه ټول راغونډ شو او هغوی دا فیصله وکړه چې یاره دا قبر چې کوم دی دا واپس د سره جوړو موږ. کله چې د محمود غزنوي رحمت الله علیه 1000 کاله پس قبر کولو شو او ویې کتل نو محمود غزنوي رحمت الله علیه په خپل قبر کې صحیح و سالم پروت و. محمود غزنوي رحمت الله علیه کفن قدرې دا په خاورو باندې نو ککړ شوي سقا شوي نو او د هغه په ږیره کې عمقاسې د غسل او اوبه پرتې وې. زموږ عزتمندو د دې ویډیو د دې خبرې مقصد مې دا دی چې محمود غزنوي رحمت الله علیه څه عام شخصیت نو، د یو لوی بادشاه تیر شوی دی د وخت او یو ډیر لوی عظیم کارنامې او عظیم مجاهد تیر شوی دی د خپل وخت. د ویډیو مقصد دغه دی چې انسان کو بادشاه هر څومره غټ شي خو ده کې د ایمان جذبه پکار ده، ده کې ایمان پکار ده چې تر څو په ده کې ایمان مضبوطي د دنیا یو طاقت دی نشي منې کولی، کو هغه د هر ځای دی، کو هغه سومنات مندر وي، کو هغه بیا اسرائیل وي، کو هغه بیا د هر ځای وي، کو هغه بیا بیت المقدس ولیني. نو د عزتمندو د ویډیو مقصد دغه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو ځان سره لایک کړئ، کمنټ وکړئ او زما چینل عمیر خان تورنګزی ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.